حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسب باندې او بل صحابه کرامو نه روایت دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دا دی د حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ روایت شته په دې باندې چې دا تراوی نبی علیه الصلاۃ والسلام شل رکعاته کړي دي. ګوره که تاسو وګورئ په حرمینو کې اوس هم شل رکعاته کېږي. ګوره حدیث مبارک کې راځي چې صحابه کرام چې کوم دی نو دا زما د ستورو په شانتي دي او اقتدیتم اهتدیتم اصحابي کالنجوم اقتدیتم اهتدیتم. حدیث مبارک کې راځي چې نبی اسلام فرمایي دا صحابه زما په شان د ستورو دي. چا چې کوم یو صحابي پس اقتدا وکړو هغه په هدایت باندې دی. مولانا بجلیګر صاحب په نوم تاسو اورېدلی هغه نه یو ورځ چا پوښتنه وکړله ورته ویره تاسو په دې تقریر کې دا کنزل ولې کوئ؟ ګوره په منبر ناستې په جومات کې ناستې یا بهر په سټیج هم که ناستې تا ته عوام ناستې کنزلې ولې کې؟ هغه ورته وایي د اوساني ما ته صحابه ناستو وایي چې ما ته هغه خلک ناستو چې د هغوی په ذات باندې الله په قرآن کې آیاتونه نازل کړي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه او ما د تاسو خړسري ناستې نو تاسو په سمه خبره پوهېږئ چې زه تاسو ته دا شی ونه ویم. خو بل صحابه کرامو پاک خلکو ذهنونه پاک زړونه پاک هغوی هغه حرکات پاک. مونږ که وګورو زمونږ سټوډنټان په کوم حالاتو کې دي خو بس که استاد په کتاب په زور کولو خو کولوي کو که دغه عالمان په منبر کښېني مسلې کوي د برداشت د صبر هغوی بیا په خپله داسې حرکت کوي څه سزا به ورته میلاویږي؟ ګوره سزا چاته ورکول داسې ده که نه چې یو خو سزا ورکول پکار دي که بیا هم سزا ورکوي نو داسې سزا ورکول پکار دي چې د هغه هډوکي ته نقصان ونه رسیږي هغه باندې داغ جوړ نشي تغمه چې ورته مونږ وایو که نه تغمه پې باندې جوړه نشي. صرف دومره هغه ته ورکړلی شي سزا چې هغه ته تاکیداً محسوس شي چې لکه دا سیز ضروري دی. نو دې کې هیڅ خبره نشته پکار ده چې داسې وشي. خو دا تشدد کول او دا ظلم او دا زیاتې او دا دومره وهل چې ځمکې ته راواچو دیوال ته یې ووهه او را ځوړند دی که نو دا بالکل د شریعت د دې خلاف دی. دا بالکل په شریعت کې ناروا کار دی او د ناروا کار چې کوم دی نو هغه بدله ګناه ده د هغې بیا جزا چې کوم دی نو ګناه ده او بیا به خامخا د الله په دربار کې د هغې جواب ورکې بیا د الله خوښه ده چې تا سره څه معامله کوي. که دغه ماشوم بیا هلته کې ګریوان ته لاس در واچولو په محشر کې خو که معاف یې کې او درته وویل چې زه خیر دی استاذ مې وهلی دی یمه خو بیا هم خبره خیر دی ختمه شوله. خو که بیا هم درته ګریوان ته لاس در واچولو او بدلې درنه غوښتله نو بیا به د هغې بدله ورکړي. یو خبره درته وکړم مونږ ته به استادانو اکثر ویلي وي بچې په دې خفه کېږئ مه وي دا کم ځای باندې چې مونږ نه وار خورئ په قیامت په ورځ په دې ګلونه راوځي. نو زه درته وایم چې خیر دی دا ماشومان دې په دې خفه کېږي نه خصوصا د دې مدارسو والا چې دی اوس داسې هوایي خبره وکړه که نه څه دې څه دلیل شته وروسته یاره دا بس هسې د مشرانو یو قول را روان دی د دې څه داسې لکه په دوکه کې ساتي بس په دې باندې به ګلونه راوځي. قاري صاحب دا راته ووایي بالکل اخري پوښتنه په دې باندې کو بیا رمضان ټاپک جی جی بالکل اخري پوښتنه دا ده په اسلام کې په احادیثو کې په ماضي کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دور کې داسې څه واقعات شته چې هلته کې په ماشومانو باندې داسې تشدد کېږي سزا ورته ورکړل کېږي په مدرسو مدارسو وغیره کې؟ یاره مولانا بجلیګر صاحب په نوم تاسو اورېدلی هغه نه یو ورځ چا پوښتنه وکړله ورته وویل یاره تاسو په دې تقریر کې دا کنزل ولې کوئ؟ ګوره په منبر ناستې په جومات کې ناستې یا بهر په سټیج هم که ناستې تا ته عوام ناستې کنزلې ولې کې؟ نو هغه والا ډېر عجیبه جواب ورکړو ستاسو د سوال جواب د دې بجلیګر مولي صاحب په جواب کې دی. هغه ورته وایي د اوساني ما ته صحابه ناستو وایي چې ما ته هغه خلک ناستو چې د هغوی په ذات باندې الله په قرآن کې آیاتونه نازل کړي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه او ما د تاسو خړسري ناستئ نو تاسو په سمه خبره پوهېږئ چې زه تاسو ته دا شی ونه ویم. نو زه به تاسو ته ووایم چې هغه دور کې خو داسې ثبوت زما په ذهن کې نشته دی چې چا سزا کړي په سبق باندې. خو بل صحابه کرامو پاک خلکو ذهنونه پاک زړونه پاک هغوی هغه حرکات پاک. مونږ که وګورو زمونږ سټوډنټان په کوم حالاتو کې دي خو بس که استاد په کتاب په زور کولو خو کولوي کو خو د استاد د کلاس نه وتل او د کتاب بندېدل بس او موبایل راغستل نو بس نور به دې څه ووایي. قاري صاحب په رمضان کې کوم داسې خوراک دی چې هغه ضروري دی اسلامي هدایت هم کوي باقاعده طور باندې کوم خوراکونه موږ کول پکار چې زموږ د صحت لپاره مفید ثابتېږي
یا د نبی کرم صلی الله علیه وسلم نه الته کې حدیث وغیرہ کې ویل یاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټول ژوند کې چې کوم خوراکونه خوراکونه چې ورته زه وایم نو په رمضان کې ضروري نه په عام ورځو کې چې کوم د نبی علیه السلام خوراکونه په هغې کې یو شهد د نبی علیه السلام ډېر زیات خوښ و هغه ډېر زیات خواړه او تاکید به هم کو چې دا شهد د اویو بیمارو علاج دی په دې کې چې انسان کې 70 بیماری موجود دي یو شهد استعمالي الله پاک بدلنه د بیماریانه ختمه یو دا به د علاج وي دویم نمبر به دا دود چې کوم دی موږ ورته پي وایو څوک ورته شوده وایي څوک ورته څه وایي دا چې کوم دی نو نبی اسلام ډېر زیات خوښ و په دې کې هم چې کوم دی نو شفا موجود ده او دریم نمبر د نبی اسلام کجوري ډېرې زیاتې خوښې وي هغې به کجوري به یې خوړلې او بل چې په سالنو کې او په خوراکونو کې چې کوم دی نو کدو یې ډېر زیات خوښ و هغه به نبی اسلام ډېر زیات خوښ و دومره صحابه کرام فرمایي چې داسې به خوړل چې بیخي په سپوره به کدو خوړل هغه به ډېر زیات خوښ و او بل چې کوم دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سوري ورته وایي موږ ورته په پښتو کې چوري وایو چې سړی دا خوروا جوړه کړي او په هغې کې روټۍ ماته کړي که نه نو دا به د نبی علیه السلام ډېر زیات خوښ او نور د صحت دپاره چې کوم دی نو څومره ښه خوراک وي هغه عمره انسان ته پته لګي چې دا زما صحت دپاره روغ دی بل دا بازاري خوراکونه چې کوم دی نو دا لږ ځان ته ساتل پکار دي پکار ده چې کورنۍ خوراک انسان وکړي نو صحت دپاره بهترین دی اوس یو غټه معامله د روژې سره تړلې تراوی چې روژه راشي تراوی 8 دي تراوی 6 دي تراوی 8 دي سو پکې وي 12 دي قاری صاحب تراوی سو دي تراوی ګوره داسې ده چې د احنافو په نسبت باندې چې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې او بل صحابه کرامو نه روایت دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دا دی د حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنہ روایت شته په دې باندې چې دا تراوی نبی علیه الصلاۃ والسلام 6 رکعاته کړي دي ګوره که تاسو وګورئ په حرمینو کې اوس هم 6 رکعاته کېږي هلته اوس هم 6 نبی کرم صلی الله علیه وسلم څو کړي بالکل 6 رکعاته تراوی کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو نبی علیه السلام په دور کې به چې کوم دی نو ځان نه کېدلي هغې به چې کوم دی نو اجتماعي به یې نه کولې مطلب چې مونږ څنګه اوس اجتماعي کوو دا اجتماعي تراوی بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې راغی هغې کې داسې وجه وه چې خلک زیات په کوم دور کې راغلی چونکې هغوی خو 10 کاله خلیفه پاتې شوی که نه عمر رضی الله عنه په کوم لومړی 15 کالو کې وي وروسته کې وي یاره داسې آیډیا زما په ذهن کې اوس تقریبا چې هغې عمر رضی الله تعالی عنہ کله دور راغی او کله هغې اخر منځ کې چې کله هغې دور ورسېدو خلافت نو مسلمانان ډېر زیات شو کله چې مسلمانان ډېر زیات شو نو هغې ته دا ځان له تراویح کول چې کوم دی نو دا ورته لږ ګران شولو هغې ویل چې یاره اوس به څوک دلته ولاړي څوک دلته ولاړي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا حکم جاری کو چې تاسو اجتماعي کوئ په جمع باندې کوي یو امام وړاندې کېږي او نور ورپسې شاته ودرېږي تاسو دا جمع کوئ نو اوس به یو کس دا اعتراض وکړي چې ولې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل شریعت خو نو راوړی په کار چې نبی رسول الله اجتماعي کړی وي نو ګوره حدیث مبارک کې راځي چې صحابه کرام چې کوم دی نو دا زما د ستورو په شانتي دي او اقتدیتم اهتدیتم اصحابي کالنجوم اقتدیتم اهتدیتم حدیث مبارک کې راځي چې نبی رسول الله فرمایي دا صحابه زما په شان د ستورو دي چا چې کوم یو صحابي پسې اقتدا وکړو هغه په هدایت باندې دی نو موږ د عمر رضی الله تعالی عنہ پسې اقتدا کړې ده هغې په قول باندې عمل کړی دی بالکل چې کوم دی نو موږ 6 رکعاته تراوی کوو او په کار د هر یو انسان دپاره چې 6 رکعات تراوی وکړي او بل دا 8 رکعات دي او 12 رکعات دي او داسې یو پروپیګنډا چې کوم او 8 رکعات وکړي باري صاحب څه خیال دی ګوره تراوی چې کوم دی که نه تراوی دا مطلق فرض نه دي ټیک ده چې کینی بس تراوی دی اون کړلې نو تانه فرض پاتې شو صحیح ده تراوی دا عبادت دی دا په هر یو انسان باندې سنت عمل دی ټیک شو سنت عمل دی که تراوی دی وکړلې ستا روژه کامله مکمله اکمله شوله ټیک ده که تراوی دی اون کړلې تا د په باندې چې کوم د سنت تر کولو کوم ګناه د سنت تر کولو ګناه په درته بالکل ملاویږي خو بیا هم هغه ته په باندې د ایمان نه خلاصېږي تا ته په باندې هغه سزا نه ملاویږي بلکې ته چې کوم دی نو هغه د روژې چې کوم اکمل او مکمله درجه ده
چې روژه کوم ته ونیسي او د هغې دپاره چې کوم ضروري څیز دی تراویح او هغه ته ونه کړلې نو بیا چې کوم دی د هغه ثواب درته نه میلاویږي. او اوس که یو کس داسې وي چې یاره ما خو روژه ونیولو تراویح مې ونه کړې نو زما روژه وشوله او که ونه شوله نو بلکل روژه کېږي. روژه ځان له عبادت دی، تراویح ځان له عبادت دی. تراویح به ځان له چې کوم دی نو ادا کړي او دغه چې کوم دی روژه دا به ځان له نیسي. نو که یو انسان تراویح ونه کړي نو هغه سنت ترک کړل او سنت چې چا ترک کړل نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فلیس مني هغه چې کوم دی نو بیا زموږ بالکل اخیرنۍ پوښتنه پوډکاسټ اینډ کو جی قاري صاحب روژه هم صحیح نیولې ده که نه بیا میوه وخوړه؟ ښه دا خو ډېره اهمه کوېسچن ده. زه خپله زمونږ چې کومه کمیټي ده روایت هلال کمیټي سوریزي پایان په هغې کې موږ خپله مدرسه کې یو کمیټي ده موږ هغې کې کینو او زمونږ د خپلې کمیټۍ یو ممبر چې کوم دی نو په مرکزي کمیټۍ کې هم شته دی. قاري صاحب پوښتنه دا لرم تاسو نه چې عموما کله بیا دویمه ورځ شي یعنې په سبا باندې په سبا ماښام باندې د رکشي والم میاشت ته ګوري، د زمیندار هم ورته ګوري، دکاندار هم ته ګوري، یعنې چې میاشت غټه ولاړه ده او خلکو ته پکچرې نیسي ایون چې د موبایل کیمره هم ریکارډ کړي بیا نو په اولنۍ شپه باندې ولې دا میاشت موږ ته نه ښکاري؟ نو دا میاشت موږ ته ځکه نه ښکاري چې موږ یې ګورو نه. اصل وجه دی چې موږ ګورو نه، که چا په تاکید سره وکړو بل د دې په طریقه کار کسه کوي. ګوره زه ستاسو د دې میډیا په وساطت باندې د سپوږمۍ کتلو طریقه کار ښیم. ته به داسې کار وکړي چې کله د نور پرېوتلو ټایم به معلوم کړي چې نور څه ټایم پروزي. نو چې نور څه ټایم پروزي د هغه ټایم نه نیمه ګنټه مخکې به چې کوم ځای کې نور ولاړي هلته به یو نښه ولګي، ځان ته به یو لرګی ودرې چې یاره نور په دې ځای کې ولاړ دی، ټیک ده. او چې کله بیا نور په کوم ځای کې پروزي، کوم ځای کې ښکته شي نور، نو دا کوم ځای کې چې تا نیمه ګنټه مخکې لرګی لګولی او کوم ځای کې نور پرېوتو د دې دواړو ترمنځ به سپوږمۍ ګوري. داسې به نه کړي چې سپوږمۍ دې طرف ته او ته ګورې هغه طرف ته، نو بیا خو تا ته نه ښکارېږي که نه. نو موږ ته اصل کې زموږ د عوام وروڼه پوه نه دي چې موږ به سپوږمۍ ګورو په کوم ځای کې، ټیک ده که نه. او دویمه خبره دا چې په دغه شپه خو مړه باران و یار، په دغه شپه خو وریځ وه، په دغه شپه خو زه وایم چې په دوربینونو کې نه چې ورپسې جاز کې هم ختلی وی نه ښکارېده، په دغه شپه خو اسم نو. نو په کار د بله خبره دا پاتې شو چې یاره په دویمه شپه باندې ډېره غټه ولاړې نو یقیني خبره ده د یو ورځې ماشوم چې کوم دی نو هغه اسم نه وایي، بس اکثر ډېر بس همداسې بیخي څه نه وایي او په دویمه ورځ خامخا څه ناڅه جاړي لاس پرې خوځوي. نو سپوږمۍ خو په لومبي ورځ بیخي نری وي، خامخا نه ښکارېږي. خو موږ بیا په غور سره ګورو، په کوشش سره یې ګورو چې موږ ته ښکاره شي. نو په دویمه ورځ خو به یقیني خبره ده چې غټه وي. او دویمه خبره ده چې خلک وایي موږ یو وخوړله او یو یې راباندې وخوړله، نو دا سړی پې ګناهګارېږي او دا نه دي ویل پکار. چا ته په چا دومره زور نشته تا باندې چې چا وخوړله نیولې به دې وایي که نه، ته خو چا منع کړی، چا کې حکومت زنځیر اچولی او که روژه دې ونیوه جیل ته دې بوځم، چا ته حکومت داسې وي نه دي ویلي ونیسه. د شعبان المعظم خو دومره لوی فضیلت دی. نبی علیه السلام فرمایي چې شعبان میاشت به راغله د ټولو نه اکثریت روژې د رمضان نه علاوه زیات روژې به نبی علیه السلام په شعبان کې نیولې. قاري صاحب د سعودي عرب او زموږ د ټایمینګ خو لږ غونته کې ډفرنس شته دی؟ لږ نه دی، ډېر دی چې تقریبا یو ګنټه بس یو ګنټه به نه. خو زه وایم چې تاسو په حقیقت بنیاد وګورئ نو که چېرته د روژې سره کنیکټ کړو یا د میاشت راختو سره کنیکټ کړو بیا زما په خیال دومره نه، نور خو یو ګنټه خو کافي فرق دی. هلته کې میاشت څنګه روژه مخکې راځي او اختر مخکې راځي او پاکستان کې وروسته راځي؟ تاسو ته د دنیا دا سیستم څنګه کار کوي؟ دا میاشت چې راخیږي، دا روژه چې راځي، د اختر دا سیستم کار څنګه کوي؟ په دې خلک ډېر اعتراض کوي. ګوره دا داسې ده چې کله د سپوږمۍ اول کوم طرف نه راخیږي، مشرق نه راخیږي که مغرب نه راخیږي؟ مشرق نه راخیږي که نه. او مونږ د سعودي کوم طرف ته پراته یو، زمونږ پاکستان دا مشرق طرف ته، مغرب طرف ته دی تقریبا. ګوره یو خو دا ده که نه چې دلته کې سپوږمۍ کله راخیږي، یو خو هغې اکثر حساب د 30 کوي، مکمل حساب هغې د 30 کوي، بس په 30 باندې چې کوم دی نو هغې ګوري. او هغې مونږ نه یو ورځ مخکې ځکه پاتې کېږي چې ګوره دلته کې مونږ ماښام اذان کوو، ماښام اذان هغې هلته د مازدیګر کوي. مونږ دلته نور پرېوتی تیاره شوي، هلته لا نور ولاړي، ټیک ده. نو دلته کې مونږ د ماښام مونځ کوو، هغې هلته د مازدیګر مونځ کوي. مونږ دلته کې سپوږمۍ ګورو لګیا دی، هلته لا راختلي هم نه، هلته کې لا نه وي. نو چې هلته کې لا وینه، اوس دې خلکو ته یم چې تاسو مونږ سعودي سره روژه نیسو، سعودي سره اختر کوو، نو سعودي سره پښمني هم کوئ که نه، سعودي سره تاسو روژې ماتې هم کوئ که
مونږ چې دلته کې روزي ماته کې غیلا ماجیګری دلته کې بیا هغه سوچ درته نه چې ولې سعودي سره د زرو روزي ماته موکم بیا به دلته ماسوتن روزي ماته کې بابو سے پیژنې بابو سے وای دو نوا هغه یو بدري کاله مخکې هغه سوشل میډیا بالکل بابو سے وای دو نوا او دلته کې زمو علما چې کوم کمیټې د پښتونخوا په یاد وي په 15 لک روپۍ باندې دا یو د روزي اعلان کوي او بابو سے وای دومره بابو سے مزدوري کې هغه یو روپۍ نه ملاوي یو خو زه تاسو ته یو خبره بله کوم ګوره زمون پاکستان خود مختاره ملک دی ټیک ده که نه خود مختاره ملک دی او په دې کې هر یو سړی خود مختاره دی په دې کې قانون شته شریعت پکې شته هر یو څیز پکې شته دی قانون دی پکې خپل که نه بغیر قانون خو یو کار نه کېږي که نه نو چې قانون پکې شته دی نو ګوره شریعت هم دا خبره کوي چې تاسو به خپله فیصله قاضي ته وړاندې کوئ که قاضي غلطه فیصله وکړله د هغه غاړه بنده ده هغه به د قیامت په ورځ باندې جواب ورکوي زه ته به جواب نه ورکوم ولې موتا مقرر نه یو شریعت دا فیصله کړې ده چې قاضي به مقرر کیږي که قاضي کومه فیصله وکړله هغه فیصله ستا فیصله ده که غلطه فیصله وکړله زمونږ د ټولو ګناه په هغه باندې ورچسپان شوله که صحیح فیصله وکړله بالکل هغه آزاد دی هغه د څه خبرې تاسو وګورئ په ژوند کې د رویت هلال د کمیټې چیرمن به چېرته غیر عالم نه جوړ شوی بالکل همداسې ټول علما جوړېږي جید علما جوړېږي نو چې عالم جوړیږي هغه خامخا په شریعت به پوي وي هغه په قانون باندې پوي وي په لا باندې به پوي وي نو که هغه غلطه فیصله کوي خو د ټولو ذمہواري په ځان علي او زمو ستاله دې بحث ته ضرورت نشته ځکه مو ته ذمہوار خلک نه یو خاري سے بالکل پروګرام کوو کډېرې خبرې وکړي کډېرې کمیټې نه کینوي خود نېشنل پارټي صدر ایمل ولی خان هم نه مني نه نیولې ده هغه زما خیال روزي حواله سره اعلان کړو خو ما کتلې نو سیرات چاویلی چې هغه اعلان کړي خو یو بل خبره دا ده چې بس دا خو سیاسي خلک دی او بس د دې خو یو خپل مزاج دی بس چې په سبا باندې څنګه ورچسپان کړل هغه سی کنه او دا د علماو کار دی دا د کمیټې کار دی دا د صحیح خلکو کار دی نو په کار د په دې تاسو وساتت سره زه د خپل ورونو ته وایم چې کوشش وکړئ په دې سيزونو کې بحث مکوئ خپل روزي په مخ خرابوي خپل عبادتونه په مخ خرابوي ذمہواری تاسو ذمہواری د علماو ده او د هغه علماو ده چې کوم په کمیټې کې ناشتي چې کوم حکومت دغه کړي دي منتخب کړي چې دا د علما به فیصله کوي نو بیا مو ته څه ضرورت دی چې ځان کلکلا خان جوړ کو بیا را پاسیږو بیا چې کم دینو خلکو ته اعلانونه کوو یوم کوو بلم کوو نو دا نه د کول پکار خپل عوامو له ذهنونه خرابولي او زه تاسو ته یاره په کې پی کې خو به زما په خیال چې چا داسې او په پنجاب کې خو د سره څوک نه کوي دا مصیبت په دې کې پی کې دی پنجاب کې بس حکومت سره ویل خلک پښتانه لکلک مسلمانان دي پښتانه یاره چې څومره بس داسې به درته ووایم چې قرآن هم د زمونږ د پښتنو او که جوړ هم د زمونږ د پښتنو تاسو ورې زمونږ پښتانو په خپله په ځان باندې لوبې قاري صاحب د دې نه مخکې چې زموږ دا پوډکاسټ وران شو ما ورته خپلو کې وران شو زه دا پوډکاسټ پایم کو قاري صاحب ډېره شکریا سختې پوښتنې مو ولرلې تاسو ډېر په ښکلي انداز سره جواب راکړو تاسو ډېر زیات مشکور یم زموږ ټول ټیم ستاسو ډېر مشکور دی او امید ده انشاءالله وختاً په وختاً به موږ له وخت راکوئ مختلف موضوعاتو باندې به خبرې کوو کتونکو امید لرم چې د پوډکاسټ نه به ډېر څیزونه زده کړئ د دې به مختلف پارټس او د مختلف سوالونو جوابونه تاسو په J91 نیوز افیشل باندې ګورئ اجازه درنه غواړم د الله په امان